ظالم دی چې د ځمکې د چې کوم دی یو اوښ تلی دی او د هغې اوښ نه چې کوم دی د هغه د تلو په وجه باندې دې ظالم د هغه نه خپه کټ کړې ده. الله رب العالمین دې ذلیله کړه. تا د نبي علیه الصلاة والسلام د وعیداتو نه ناخبره یې چې نبي علیه الصلاة والسلام په دغه سړي باندې څومره د ناراضتیا هغه خفګان اظهار کړی دی نبي علیه الصلاة والسلام چې ته چې کوم دی نو انسان خو لا پرېږده ته په یو ځناور باندې هم ظلم کې، ته په ځناور باندې هم ستا رحم نه راځي، ته په یو ځناور باندې هم نه رحمدله کېږي، ته به الله رب العالمین ته نه ورځي. نبي علیه الصلاة والسلام د هغه سړي دپاره ډېر زیات وعیدات راغلي دي. یو حدیث مبارک کې نبي علیه السلام فرمایي نبي علیه السلام په لاره باندې روان دی، یو خر یې ولیدو چې هغه ته په مخ باندې په ګرمه سیخ باندې یا په ګرمه وسپنه باندې داغ ورکړی شوی. نبي علیه السلام فرمایل چې تاسو ته دا خبر نه دی رسېدلی چې ما هغه سړي باندې لعنت لیږلی دی څوک چې په ځناورو باندې هغه ظلم کوي. او یو حدیث مبارک کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یوه زناکاره ډمه چې کوم دی نو په لاره باندې روانه وه، خلکو د علاقې نه هم مستلې وه، دومره بدکاره وه او هغه په لاره باندې روانه وه. یو سپی ولیدو د کوهي په غاړه باندې، هغې ورله چې کوم دی نو په خپله موزه کې یا په خپل یو لوښي باندې اوبه راوویستلې، په هغې باندې وڅکولې، په هغه سپي باندې چې د هغه خوله چې کوم دی هغه د تندې د وجې نه ژبه راوتلې وه، هغه چې کوم دی نو په هغې وڅکولې. الله رب العالمین د دې یو عمل په وجه باندې د هغه سړي بخشش او مغفرت وفرمایو، د هغې ډمې بخشش او مغفرت وفرمایو. د دې ډېر لوی وعیدات راغلي دي. موږ له پکار دی چې په دې ځناورو باندې خاص کر د ګرمۍ په وخت کې په دوی باندې چې کوم دی نو هغه رحم وکړو، په دوی باندې چې کوم دی نو هغه د دوی سره د رحمدلۍ او د همدردۍ اظهار وکړو، ځکه چې تاسو به کتلي وي ډېره زیاته ګرمي ده، نور چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ګرم شوی دی. دا ځناور خاص کر پرندې دغه شانتې مرغۍ او چڼچڼې وغیره چې کوم دي دا ډېر زیاتې تږي وي، د دوی د اوبو انتظام وکړو، هغوی ته چې کوم دی په لوښي کې اوبه چې کوم دی مهیا کړو، د خوراک انتظام وکړو. انشاءالله په دې لږ لږ عمل باندې ما تاته لږ کاري، خو دا الله رب العالمین زما او ستا د بخشش او د مغفرت ذریعه هغه ګرځولی شي. ډېر غلط کار یې کړی دی، ډېر ظلم یې کړی دی او د ظلم انتها یې په دې اوښ باندې کړې ده. تاسو چې کوم دی نو د ده په دې اوښ په دې سترګو کې هغه اوښ کې وینئ، د ده په دې سترګو کې هغه اوښ کې چې کوم دی نو هغه وینئ. بس نور به موږ څه ووایو، خو په کار د حکومت دی یو کس له چې کوم دی نو هغه سزا ورکړي، نو نورو دپاره به دا نشان عبرت وګرځي او نور کسان به بیا داسې کار نه کوي.